بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، ماشوم په دې باندې پوهه کول پکار دی لکه څنګه چې موږ مخکې ووایي چې د کانه نه پس چې کوم دی اسم راغلی دا مرفوع وي. لکه کان الله علیما حکیما، نو کانه فعل ناقص او لفظ جلاله ولا دا اسم شلو. نو دغه شان چې کوم دی په دې باندې پوهه کوي چې بچي کله کله چې کوم دی نو د کانه کې به ضمیر راغلی دا به د دې دپاره اسم وي. لکه کانه قلیلا، کانه کې چې کوم دی نو هو ضمیر چې کوم دی نو دا څه شلو، دا د کانه لپاره اسم شلو. او قلیلا ولا چې کوم دی نو خبر شو. قلیلا د خبر د وجې نه کوم دی نو څه دی، منصوب دی. دغه شان کانه کې هو ضمیر اسم شو، ضحوکن ولا چې کوم دی نو خبر شلو. نو کانه سره خپل اسم او خبر جمله اسمیه خبریه. او ورته وایي چې کله کله به دا ضمیر بدلېږي چې څنګه موږ په افعالو کې لکه په فعل ماضي کې یا په مضارع کې چې کوم دی نو ضمیر بارز وایو، نو دغه شان به په دې افعال ناقصو کې یا خاص کر په دې کانه کې یا سواره کې د دې نه ګردانونه کېږي او په دې کې به دا ضمیر چې کوم دی نو راغلي. نو په دې کې به پوهېږو د کونو کې چې وګورئ کونو دا چې کوم دی نو څه دی، فعل ناقص دی. او دا واو ضمیر چې کوم دی دا پکې څه راغلی دی، دا د دې لپاره چې کوم دی نو اسم راغلی چې تعبیر به موږ انتم سره کوو. دا واو ضمیر پکې دا چې کوم دی نو څه راغلی دی، پکې دا پکې د دې لپاره اسم راغلی دی چې تعبیر به موږ انتم سره کوو. او انصار الله دا چې کوم دی نو مضاف مضاف الیه د دې لپاره څه شو، دا ولا چې کوم دی نو خبر شلو. نو ماشوم په دې باندې پوهه کول پکار دی چې په کانه کې هم کله کله هو ضمیر بدلېږي سی یا هغه پکې پټ وي، او کله به کوم دی د دې د اسم سی دا به ظاهر راغلی وي. او دا شان کله به کوم دی نو دغه کې چې کوم دی نو څه به راغلی وي، دا به ضمیر بارز و کې به کوم دی نو راغلی وي. نو دې طریقې سره ماشوم سره اجرا پکار ده.